جلاد لګیا دی کوړی وکي. امام احمد بن حنبل رحم الله باندې بیهوشي را لزمکه تراتاو شو. چې زمکه تراتاو شو کوړ مخبره کېدو. شاګرد دې ټینګ نشو ګرچا پیره شاګردان ولاړو. یو شاګرد په ګلاس کې پي راوغستو رامن ټیکړه راو رسید ولا او په امام احمد بن حنبل رحم الله باندې په مخه را پرې ورو. یو استاد محترم لک پي وسکا. امام احمد بن حنبل رحم الله د بیهوشي په حالت کې سترګې داسې کوله وکړې چې خپل شاګرد یې ولیدو وی اني صائم زه خو روژهدار یم. دا کوړی چې زما په بدن باندې ورېږي دا په حالت د روژې کې دي. اني صائم زه څنګه پی وڅکم؟ شاګرد ورته وی حضرت په دې ټایم کې به تاسو باندې بیهوشي ده روژه درته معاف ته کوم ما ته وایي روژه څه مسله خو نشته دي لږ پوی ته وڅکئ که نه. امام احمد بن حنبل رحم الله ورته فرمایي وی زه په دنیا کې روژه نه ماتوم زه به نن روژه د نبي علیه الصلاة والسلام په حوض کوثر کې ماتوم. بیا جلاد شروع شو پوړي ورکول شروع کړو. امام احمد بن حنبل رحم الله ساه ورکړو انا لله و انا الیه راجعون. د امام احمد بن حنبل رحمه الله په زمانه کې یو مسله راپورته شوې وه. د امام احمد بن حنبل رحمه الله په زمانه کې یو مسله راپورته شوې وه د خلق القرآن چې قرآن مخلوق دی. دا مسله راپورته شوې وه. امام احمد بن حنبل رحمه الله فتوا ورکړه وی قرآن مخلوق نه دی دا د الله کلام دی او د الله صفت دی. هغه دا فتوا ورکړه قرآن د الله مخلوق نه دی دا د الله کلام دی او د الله صفت دی او د الله صفت مخلوق نشي کېدی. دا فتوا امام احمد بن حنبل رحمه الله ورکړه. تمام علماء فی د کفر فتوی ورکړي امام احمد بن حنبل دا کافر دی. د هغې زمانې بادشاه امام احمد بن حنبل راوغوښتو وی دا کومه مسله دا کومه فتوا چې تا ورکړې د دې نه واپس شه د دې مسلې نه واپس شه. امام احمد بن حنبل رحم الله فرمایي وی د شریعت مسله ده د دین مسله ده حق مسله مې کړې ده زه دې څرنګه واپس شم واپس دې څنګه شم د دین مسله ده او ما صحیح فتوا ورکړې ده. بادشاہ ورته وی بیا زما کورو ته به تیار شي. امام احمد بن حنبل رحم الله فرمایي تیار یم. بادشاہ خپل جلاد راوغوښتل وی په تاسو کې کوم یو جلاد داسې دی چې هغه کوړه مضبوطه ورکولی شي او په زړه کې ترس هم نه راسي. یو جلاد ورته وویل وی دا کار به زه وکړم بادشاہ خلک راغونډ کو مجلس یې ولګو وی راشئ نن به د امام احمد بن حنبل رحم الله حشر وینئ. ټول خلک راټول شو تماشې ته. امام احمد بن حنبل رحم الله د لاسونه تړلی او په یو میدان کې په مخې ورته وکړو داسې چې ورته وکړو جلاد ته وی کوړې شروع کا. جلاد شروع شو کوړې ورکولې او د زړه د خلاصه به یې کوړه ورکوله. داسې کوړې ورکولې د امام احمد بن حنبل رحم الله چې په بدن باندې کومې کپړې وي هغه تار د هرې کپړې سره به د امام احمد بن حنبل رحم الله کمیس شلیدو. دومره تیزه کوړه به یې ورکوله او چې په بدن به یې ولګېده سرمن به یې داسې کوله وکړه. داسې کوړې امام احمد بن حنبل رحم الله ته میلاوې دي. امام احمد بن حنبل رحم الله د خپلې فتوې نه واپس کېدو. بادشاہ ورته وویل جلاد ته وی ای جلاده دا کوړې ورله په دې ایزار باندې ورکه په دې تهبند باندې ورکه چې د لنګ دا پرتوغاښ وشلېږي او عورت یې ښکاره شي. دا کوړې ورته په پرتوغاښ باندې شروع کا چې دا وشلېږي او عورت یې ښکاره شي. امام احمد بن حنبل رحم الله په دغه ټایم کې اسمان ته وکتل وی الله زما حفاظت وکړه په دې نه یم خفه چې زما به عورت ښکاره شي زما به بې عزتي وشي
والله خبر بدیم زما شاته لوی فقه پرته ده زما شاته فقه حنبلي پرته ده زما شاته یو لوی علم پروت دی سبا به خلک وایي چې کوم امام احمد بن حنبل هغه لغړ کړی و بربند کړی چې و وی الله زما د عورت حفاظت وکړه او بیا امام احمد بن حنبل رحم الله فاسد ودرېد او مضبوط ودرېدو او جلات د امام احمد بن حنبل رحم الله په پرتواه باندې په کوړو سره شروع کړه د زړه د خلاصه کوړه را پرېږدي خو د امام احمد بن حنبل رحم الله پرتواه ښه کلکېږي ښه مضبوطېږي جلات پې وسو خو د امام احمد بن حنبل رحم الله عورت ښکاره نه شو جلات دی گیادے کوڑی ورکی امام احمد بن حنبل رحم الله باندې بیهوشي راله ځمکې ته راتاو شو چې ځمکې ته راتاو شو کوړ مخ ولګېدو شاګرد یې ټینګ نه شو ګیر چا پیره شاګردان ولاړو یو شاګرد په ګیلاس کې پی راواغستو رامنډې کړې راورسېدوله او په امام احمد بن حنبل رحم الله باندې پړ مخې را پرېوتو یو استاذ محترم لږ پی وسکه امام احمد بن حنبل رحم الله د بیهوشۍ په حالت کې سترګې داسې کوله وکړې چې خپل شاګرد یې ولیدو وی اني صائم زه خو روژهدار یم دا کوړی چې زما په بدن باندې ورېږي دا په حالت د روژې کې دي اني صائم زه څنګه پیوس کړم شاګرد ورته وی حضرت په دې ټایم کې به تاسو باندې بیهوشي ده روژه درته معاف ته کوم ماته وایي روژه څه مسله خو نشته دي لږ پوی ته وسکئ که نه امام احمد بن حنبل رحم الله ورته فرمایي وی زه په دنیا کې روژه نه ماتومه زه به نن روژه د نبي علیه صلات وسلام په حوض کوثر کې ماتومه بیا جلات شروع شو پوړي ورکول شروع کړو امام احمد بن حنبل رحم الله سا ورکړو انا لله و انا الیه راجعون په دې حالت کې سا ورکړو خو امام احمد بن حنبل رحم الله د خپل فتوی نه وروسته شو امام احمد بن حنبل رحم الله د خپل فتوی نه وروسته شو د هرې کوړې سره سرمن په منځ شلېږي لیکن د شریعت د مسلې نه وروسته کېږي دا مې درته ذکر وي چې دا علما زمونږ په نظر کې دا کمزوري خلک دی دا نه لو کولی شي نه لرګي راوړی شي نه زمینداره کولی شي زمون په نظر کې لږ کمزوري خلک دی خو یاد وساته لو لرګی به تاله نشي کولی خو چې د دین مسله راله د خپلو سینو باندې ګولۍ اخیستل شي خو د شریعت مسله نشي پرېښودی دا ستا د دین چوکیداران دي دا د ستا د دین محافظین دي